بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه بچا یو پیر بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، د ایم پی نیوز لایو پروګرام کوم چې روزانه مونږ ستاسو سره شیر کوو، هغه نن بیا یو پیر ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ګرانو کتونکو، روزه ده او زمونږ چې کوم بدقسمتي ده زمونږ چې پښتانه چې کوم دي هغه په روزه کې آؤٹ آف کنټرول وي او د هغې نننې چې کوم زموږ خبرې اترې به کوو نو هغه به په دې باندې کوو چې ولې چې کوم دی خلک روژه هغه بدنامه کړي او د هغې د وجې نه چې کوم دی غټ غټ حادثې چې کوم دی هغه مخې ته راځي. که تاسو اورېدلي وي، نن به تاسو په سوشل میډیا باندې هم کتلي وي، په مین سټریم میډیا باندې هم دغه خبر شیر شوی دی چې نن په درګۍ وزیر آباد کې چې کوم دی د دوه ورونو په منځ کې څه تنازع وه د جایداد او په هغې باندې چې کوم دی جګړه شوې ده او د هغې جګړې په نتیجه کې چې کوم دی نو هغې کې تقریبا 4 کسان چې کوم دی هغه وفات شوي دي او داسې پکې چې کوم دی نو 4 کسان زخمیان دي. نو دغه بیا مونږ خلک چې کوم دی نو ټول قصور چې کوم دی هغه وایي یاره روژه د مزغومې کار ونه کړو. روژه خو ګرانو کتونکو په عبادتونو کې د الله طرفه یو داسې عبادت دی چې په دې کې هغه شیطان هم نه، دا ستا صرف د خپل نفس پورې خبره ده. نو ولې دومره خلک احتیاط نه کوي او د هغې په وجې باندې چې کوم دی بیا خبره دومره لرې ورسي. لکه نن چې دا کومه واقعه په وزیر آباد کې مخې ته راغلې ده، نو تاسو وګورئ چې هغه جایداد چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه په غازې باندې پاتې شول او څومره قیمتي جانونه چې کوم دی هغه لاړل د خاورو د لاندې شول. اوس دغه ځمکه چې کومه وه یا دغه کورونه چې کوم وه هغه په ځای باندې پاتې شو، هغه په غازې کې پاتې شو او خلک چې کوم دی انسانان چې کوم دی هغه د ځمکې د لاندې شو. نو مونږ خلک بس همدغه خبرې کوو چې یاره روژې د وجې نه او روژه داسې او روژه هغسې. روژه چاته څه نه وایي، خو زمونږ خپل نفس چې کوم دی هغه زمونږ په کنټرول کې نه وي او مونږ داسې قسمه فیصلې وکړو، جذباتي فیصلې وکړو چې د هغې نه بیا وروسته ډېر زیات نقصانات مخې ته راشي. ملګري را سره شریکېږي او ملګرو ته به دغه ریکویسټ هم کوم چې کوم کتونکي دي زمونږ چې هغه په پروګرام کې زموږ سره شرکت کوي نو کمنټس هم کوئ او زموږ سره په لایو پروګرام کې هم تاسو راتلی شئ او نن به دغه موضوع ډسکس کوو. نو تاسو زموږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شئ. پاس د ویډیو د پاسه هم دغه لینک پروت دی، دی باندې کلیک کړئ او یا دا لینک کاپي کړئ په ګوګل کروم کې کولاو کړئ، نو تاسو به زموږ سره په پروګرام کې راشئ. کمنټس خپل راځم. زموږ سره وقار احمد دی، وایي سلامونه باچا، څنګه یې؟ شکر دی، ډېره مننه. وعلیکم السلام چې په پروګرام کې زموږ سره شرکت کوئ، موږ له ټایم راکړی دی. نو ستاسو ډېره مننه او ریکویسټ به درته کوم چې پروګرام درسره مخې ته شیر ضرور کړئ. دې نه علاوه زموږ سره عدنان فرینس دی، هغه وایي چې وایه د سکول دپاره هم څه وکئ، که نه تباه به شو، که جولای پورې سکول بند شو. بالکل په دغې حواله باندې هم موږ پروګرامونه کړي هم دي او مخې ته به پرې هم انشاءالله پروګرامونه کوو او پکار دی چې سکولونو دپاره څه وشي. فضل حمید خان زموږ سره دی، وایي سلام شاه صاحب. وعلیکم السلام وروره، په خیر راغلی پروګرام ته، ډېره مننه چې په پروګرام کې زموږ سره شرکت کوئ او زموږ دغه پروګرام د سره مخ په وړاندې باندې شیر کوئ چې نور ملګري هم زموږ سره په پروګرام کې راشي، شرکت را سره وکړي او تاسو ته هم هغه ملګري چې کوم زموږ سره په پروګرام کې شرکت کوي هغوی دې زموږ سره په پروګرام کې راشي، زموږ سره دې شرکت وکړي. او نن خبرې اترې کوو د روژې په حواله باندې چې روژه چې راشي نو زموږ پښتانه چې کوم دي هغوی بیا مازغه‌يي کار نه کوي او روژه بدنامۍ چې یاره روژې د وجې نه چې کوم دی نو داسې او د روژې د وجې نه داسې یو مقدس چې زموږ کوم عبادت دی روژه هغه بدنامه کړي او داسې واقعې مخې ته راشي چې هغه نه یې په کار د جذباتي فیصلې پکې وشي او د هغې د وجې نه چې کوم دی کورونه وران شي، خاندانونه چې کوم دی هغه تباه شي او خلک چې کوم دی
ډېر درانه ښکلي خلک چې کوم دی هغه د خاورو د لاندې شي او د دغې جذباتي فیصلو د وجې نه چې کوم دی کورونه ړنګ شي، کورونه وران شي. بیا وروستو خلک ډېر زیات چې کوم دی افسوس کوي چې یاره دا فیصلې موږ داسې نه وی کړی. لکه نن چې کومه واقعه په وزیرآباد درګۍ سایډ کې راغلې ده، نو جیدات باندې واقع وه، وایي چې یاره په اورېدو کې داسې راځي چې د دوه وروڼو ترمنځ چې کوم دی دغه واقعه راغلې ده او په هغې کې چې کوم دی 4 کسان وفات شوي دي او داسې پکې چې کوم دی 4 نور زخمیان دي. نو هغه جیدات چې کوم دی هغه کوم ځمکه چې ده یا کورونه چې کوم دي هغه په ځای باندې پاتې شول او 4 قیمتي انساني جانونه چې کوم دی هغه د خاورو د لاندې شو. مراد علي صاحب زموږ سره دی او سلامونه کوي چې وعلیکم السلام، ډېره مننه په پروګرام کې د شرکت کولو او پروګرام د سره مخې ته شیر کړي چې زموږ سره نور ملګري هم دغه د فیسبوک په لار باندې ملګري شي، نور ملګري را سره هم راشي ستاسو په وجه باندې، ستاسو په تواسط باندې. نو د خپل پروګرام به موږ مخ په وړاندې باندې بوځو او غواړم چې نن را سره خپل رایه شریک کړي چې یاره موږ پښتانه په روزه کې چې کوم دی ولې دومره آوټ آف کنټرول یو او ولې په ځان باندې زموږ په خپل عبادت هم خراب کو او خپل ژوند هم خراب کو، خپل زندگی چې کوم دی هغه په داو باندې ولګو، د خپل ځان سره چې کوم دی ټول خاندان چې کوم دی هغه په داو باندې ولګو. دغې 2-3 منټو د جذباتي فیصلې د وجې نه چې کوم دی بیا زموږ وروسته چې ټول ژوند راځي نو هغه ټول د مسلو مسایلو نه ډک شي. نو پکار دی چې موږ خلک د دغې نه لږ ځان په ډډه وساتو، لږ احتیاط وکړو، خپل ژوند چې کوم دی یا خپل خاندان چې کوم دی هغه د دغې نه وساتو. روزه بدنامول چیرې روزه ده او بس په روزه کې زما مزغو کار ونه کړو. نو زه دغې پښتنو ته دغې خلکو ته دغه ریکویسټ کوم چې ستاسو دومره مازغه کار نه کوي نو د کوره مه راوځئ، په کور کې اوسئ او روزه مه بدناموئ. دا ستاسو ګوره هغه وایي چې یاره په روزه کې خو شیطان هم نه وي، نو دا خو ستاسو خپل نفس دی، خپل نفس په کنټرول کې کول دی او هغه به څه روزه شوه، هغه څه عبادت شو چې تا خپل نفس هم په کنټرول کې نه کړو. چې تو خپل نفس په کنټرول کې کولی نه شي نو تو به بیا خپل رب سره راضي کې. نو په کار ده چې موږ په خپل ځان باندې په خپل نفس باندې کنټرول وساتو او د داسې قسمه جذباتي فیصلو نه چې کوم دی ځان ډډې ته وساتو. نو په دغې حواله باندې نن خبرې اترې کوو، زموږ سره په پروګرام کې شریک شئ د کمنټ په لاره باندې او د دې نه علاوه چې کوم دی نو راشئ را سره په دغه کې په کمنټس په لاره هم راتلی شئ او تاسو دغه لینک په ذریعه باندې هم راتلی شئ. شوکت باچا وایي چې نجات لایف راشه، بالکل نجات ته هم لایف راشي او شوکت باچا تو را سره هم که ټایم د سره وي نو راشئ. نن په دغې حواله باندې خبرې اترې کوو چې په روزه کې پښتنو چې کوم دی ولې دومره په ځان باندې کنټرول نه وي یا په خپل نفس باندې کنټرول نشي ساتلی او داسې فیصلې وکړي چې د هغې نه بیا وروسته ډېر زیات نقصانات جوړ شي. نو په دغې موضوع باندې خبرې اترې کوو، په دغې حواله باندې نو لایف را سره راشئ. شوکت باچا دې هم راشي او نجات دې هم راشي، څوک چې هم راتلل غواړي هغوی ټولو ته اوپن انویټیشن دی. زمونږ دغه لینک چې کوم دی دا د دې ویډیو د پاس هم پروت دی او په کمنټس کې هم بار بار دغه لینک شیر کېږي. نو دغه لینک که تاسو راواخلئ او کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې دا کولاو کړئ نو زموږ سره به تاسو بیا په پروګرام کې لایو راتلی شئ. ملګري را سره ډېر دي خو د کمنټس کمی دی او کمنټس را سره نه کوي. نو ملګرو ته خواست دی چې کمنټس را سره کوئ او پروګرام کې را سره شریکېږئ او ستاسو خبرې اترې چې کوم دي هغه به موږ زموږ دپاره اهم وي، زموږ د کتونکو دپاره اهم وي. خپل رایې را سره شریک کړئ چې تاسو څه ویل غواړئ په دغې حواله باندې چې یاره په روژه کې چې کوم دی پښتانه ولې داسې آوټ آف کنټرول وي، په ځان باندې کنټرول نه وي، جذباتي فیصلې کوي، د جذباتو نه کار واخلي، په معمولي خبره باندې چې کوم دی اسمان ته وخیږي او داسې فیصلې ته وشي، داسې کارونه ته وشي، داسې حادثې مخې ته راشي بیا چې په هغې باندې هغوی بیا ټول عمر هغوی ستومانه وي
او هغه کار کې شوی او دغه کار د وجې نه دغه معمولي لږ وخت دپاره چې هغه کومه غلطه فیصله دوی وکړي د هغې نه بیا وروسته دومره نقصانونه جوړ شي چې بیا دوه خاندانونه چې کوم دی هغه مکمل تباه شي او د هغې نه په مخه چې کوم دی بیا دغه مسلې مخې ته راځي دغه مړی کېږي د یو بل نه او دغه د هغوی په قسمت کې چې کوم دی بیا دغه جنګ جګړې وي، حوالات وي، جیلونه وي، عدالتونه وي. خو که لږ وخت سړی په ځان باندې کنټرول وکړي او د جذباتو نه کار وانخلي او لږ د هوش نه کار واخلي نو بیا به ډېر زیات ښه دغه فیصلې چې کومې په جذباتو کې شوي نو هغه به بیا د نقصان سبب جوړېږي. نو پکار ده چې زمونږ چې کوم خصوصا زمونږ چې کوم پښتانه دي نو هغه پښتنو له زمونږ سوچ پکار دی او لږ د هوش نه کار اخیستل پکار دی، نه چې د جوش نه. شوال رحمان زمونږ سره دی، هغه وایي چې زمونږ پښتانه سوچ نه کوي. بالکل همدغه خبره ده شوال صاحب چې زمونږ پښتانه چې کوم دی هغوی کار اول کوي، کار پیله وکړي او سوچ په بیا وروستو کوي او بیا د سوچ د وروستو سوچ نه څه فایده نه کېږي ځکه چې هغه کار خو شوی، هغه مسله هغه حادثه چې کومه وي هغه خو مخې ته الریډي راغلي. لکه نن چې دا کومه واقع شوې ده په درګۍ وزیر آباد کې نو 4 قیمتي انساني ځانونه چې کوم دی هغه ضایع شو، د خاورو لاندې شو. اوس واقعه سوه معمولي غونډه کې تا زما طرف ته ګیټ پرېښودو یا لارې ته دې ګیټ پرېښودو داسې څه قصه وه نو هغې باندې دومره غټ فیصله کول چې ډز کول انتهایی آسان دی خو بیا وروسته چې کوم دی نو د هغې دغه چې هغه ډېر خراب راوځي. ذاکر الله صاحب را سره دی، هغه وایي چې سلام باچا زه لیټ شوم، نن ټاپک څه دی د پروګرام؟ ذاکر الله پروګرام کې درته هرکلی وایي او پروګرام د سره مخې ته شیر ضرور کړئ. یو ټاپک نن دا دی چې زمونږ چې کوم پښتانه دي هغوی روزه بدنامه کړي او په روزه کې په خپل نفس باندې کنټرول نه وي او جنګ جګړې وکړي، د هغې لږ ټایم کې غلطي فیصلې وکړي او د هغه غلطي فیصلو د وجې نه چې کوم دی غټ نقصانونه بیا مخې ته راشي. لکه نن یو واقعه په درګۍ وزیر آباد کې شوې ده چې 2 ورونه په یو بل کې وران شوي دي، 2 خاندانونه د یو بل سره وران شوي دي، ډزې کړي دي او 4 قیمتي انساني جانونه چې کوم دی هغه ضایع شوي دي، د خاورو لاندې شوي دي. مسله معمولي وه، په جایداد باندې لږ غونډه کې تو میو شول او د هغې نه پس چې کوم دی ډزې وشوې او 4 کسان په هغې کې مړه دي، 4 کسان چې دی هغه پکې زخمیان دي. نو نننی زموږ ټاپک دغه دی چې ولې پښتانه په ځان باندې کنټرول نشي کولی په روزه کې خصوصا روزه بدنامه کړي او داسې مقدس چې کوم دی زموږ دغه عبادت دی هغه بدنام شي او د انسان په خپل ځان باندې کنټرول نه وي. حالانکې دغه ویل کېږي چې په روزه کې چې کوم دی نو شیطان هم د انسان سره مل نه وي، شیطان هم تړلی شوی، خو دغه د انسان خپل نفس دی چې په هغې باندې د دوی کنټرول نه وي او داسې فیصلې وکړي او داسې حادثې مخې ته راشي چې هغه بیا د یو لوی زیان چې کوم دی سبب جوړ شي او 2 خاندانونه چې کوم دی هغه مکمل تباه شي، هغې نه انتهایی نقصانات مخې ته راشي. زمونږ خلک چې کوم دی په هغې باندې سوچ نه کوي او د هغې چې کوم دی مخې ته بیا ډېر زیات نقصانات مخې ته راشي. نو پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزو، تاسو را سره په دغه باندې خپل رایه هم شریکه کوي، خپل سجیشنز را سره هم شریک کوي او چې ستاسو څه وینا یې هغه را سره کولی شئ د کمنټس په ذریعه او که څوک را سره په لایو ویډیو کې راتلل غواړي او په دغه موضوع باندې خبرې کول غواړي نو هم را سره راتلی شي. لینک چې کوم دی د دغه پروګرام کې د شریکېدو هغه د دې ویډیو د پاسه باندې هم پروت دی او په کمنټس کې چې کوم دی هم بار شیر کېږي. نو تاسو دغه لینک کاپي کړئ په ګوګل کروم کې او را سره بیا په دغه پروګرام کې نیغ په نیغه شریک شئ. شوال رحمان وایي چې شاهجي نجات راځي که نه؟ نجات ته انتظار کوو وروره، که مونږ اوري او مونږ ګوري نو ورته ریکویسټ کوو چې ملګري دې غواړي راشه را سره شریک شه را سره او په پروګرام کې را سره شرکت وکړه، خپل رایې چې کوم ده هغه زموږ د کتونکو سره شریکه کړه.
عارف جانی زمون سره دی او شاه صاحب سلام قبول کړي. ډیره مننه وروره. وعلیکم السلام. ډیره مننه چې زموږ په پروګرام کې راځي. عارف جان صاحب او زموږ سره په پروګرام کې شرکت کوي. ستاسو یو جهان مننه. ذاکر الله وایي چې دې ټاپک باره کې زه به دا ووایم چې زموږ پښتانه صبر نه کوي. یو بل ته او بل دا چې بعضې خلک ځان نشي قابو کولی ځکه چې سګرټ یا نسوار مسله ورته وي. نو د رمضان میاشت کې بالکل ذاکر الله دا خبره دې صحیح ده چې زمونږ په پښتنو کې خو صبر نومي شی چې کوم دی هغه ډېر زیات کم دی. الله دې زمونږ د ټولو هدایت نصیب کړي چې یو بل ته صبر وکړو، لږ د صبر نه کار واخلو، لږ د هوش نه کار واخلو بجای د جذباتو نه، نو ټولې مسلې به هوارې شي. دې نه علاوه تاسو ویلي دي چې سګرټ او نسوارو د وجې نه چې کوم دی مسله راځي، نو دا حضور نه ګڼم چې د دې د وجې نه مسله راشي، ځکه چې دغه یوه میاشت او نن سبا خو په پاکستان کې که موږ وګورو په پښتونخوا کې نو روزې انتهایي اسانې دي، دومره زیات مسله هم نشته دی، لکه ګرمي نشته، الحمدلله موسم هم ښه دی، ورسره چې کوم دی نو هغه زیات کارونه هم د لاکډاون د وجې نه چې کوم دی هغه کارونه روزګارونه هم دومره زیات نشته دی. نو پکار ده چې خلک په ځان باندې لږ کنټرول وکړي او د سګرټو نسوارو د وجې نه خو که یو سړی دا دغه کوي نو هغه خو بیا مسلمان نه شو، د هغه خو چې دی به خپل نفس نشي کنټرول کولی نو دی به خپل رب سره راضي کړي. نو پکار دی چې موږ خلک په ځان باندې کنټرول وکړو. د دغې خبرې سره د مکمل اتفاق ساتم چې زموږ پښتانه چې کوم دي په هغو کې د صبر ماده چې کوم ده هغه انتهایي کمه ده، بلکې د نش برابر ده. نو الله دې وکړي چې زموږ په پښتنو کې الله یو بل ته د صبر هغه ماده پیدا کړي او یو بل ته صبر وکړي. نو پکار دی چې دغه هم موږ دغه لار خپله کړو. ملګري را سره ډېر زیات راشي او واپس لاړ شي، خو کمنټس کمی دی، کمنټس را سره څوک نه کوي، نه را سره په لایف کال کې تر اوسه پورې چا کوشش کړی دی. کوشش وکړئ چې په لایف کال کې را سره راشئ. ذاکر الله صاحب که ټایم سره نو راشي را سره په لایف کال کې را سره راشي. نور ملګرو ته هم دغه ریکویسټ کوم چې په لایف کال راتلو طریقه چې کوم ده نو هغه پاس دغه لینک پروت دی، دغه لینک که تاسو کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې کولاو کړئ نو تاسو بیا زموږ سره راتلی شئ. شوال رحمان وایي د سګرټ نسوار خبره نه ده ذاکر بھائی، دا دو صبر نه کوي په معمولي خبره روزه بدناموي. بالکل همدغه خبره ده، سګرټ نسوار بسې چې سړي له روزه خرابه کړي، خو په موږ کې خپل صبر نشته، په موږ کې خپل کنټرول نشته او موږ چې کوم دی نو خپل نفس نشو کنټرول کولی. اصل خبره دغه ده. نور رحیم جانباز صاحب را سره دی، سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې په پروګرام کې شرکت کوئ، زموږ سره شامل یې، ډېره مننه. ذاکر الله وایي دلته سعودي عرب کې چې څوک هم غلطي وکړي نو ډایرکټ سوري ووایي او خبره ختم. او ما ډېر اورېدلي دي په دې روژه کې وایي چې نسوار موږ له دماغ او کوي کار نه کوي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده که یو کس دا وایي چې یاره زما د نسوارو د وجې نه یا د سګرټو د وجې نه چې کوم دی دماغ اوټ کېږي او بیا زما مازغه کار نه کوي او زه به چې کوم دی صبر چاته نه کوم او زه به چې کوم دی جنګ کوم یا جګړه کوم. نو دغه کیسه ډېره ورانه ده. شوکت باچا وایي چې باچا نجات لایو راځي خو لینک طریقه ورته ووایه. ښه چې موږ دغه طریقه بار بار وایو، بیا به یې درته ووایم چې د ویډیو چې کله تاسو د ایم پی نیوز پیج کولاو کوئ نو په دې کې چې دا ویډیو چې کومه اوس لایو چلیږي د دې د پاسه یو لینک پروت دی، هغه لینک تاسو کاپي کړئ او په ګوګل کروم کې هغه کولاو کوئ نو تاسو بیا زموږ په دې پروګرام کې شریکېدی شئ. دې نه علاوه دغه لینک چې کوم دی دا د کمنټس په سیکشن کې هم بار بار ریپیټ کیږي، بار بار په دې کې هم شیر کیږي، نو دغه تاسو
د دې ځای نه هم راتلی شي زموږ سره. ذاکر الله وایي چې سوري بچا زه لایف نشم راتلی، زه په دې ټایم لږ ډیوټي ورک کوم. ځکه ډېره مننه ذاکر الله صاحب، کمنټس په لاره را سره شریک را سره اوسئ. کوم ملګري چې وزګار دي په ډیوټي باندې نه دي، نو هغوی ته ریکویسټ کوي چې زموږ سره په لایف کال کې راشي. او د لایف کال طریقه چې کوم ده هغه تاسو ته بار بار دغه وایو چې دا لینک چې کوم دی دا تاسو په ګوګل کروم کې کولاو کوئ، نو تاسو بیا زموږ سره راتلی شي. او که چاته دغه لینک پرسنل څوک راتلل غواړي نو کمنټس کې دغه وکړئ، که به دغه باندې نه کولاویږي نو تاسو زموږ سره بیا په لایف کال باندې هم راتلی شي. نو موږ به په پرسنل کې هم لیږلی شو، دغه لینک څه مسله نشته دی. ملګري را سره ډېر دي او ریکویسټ کومه ټولو ته چې کمنټس وکړئ، نیغ په نیغه را سره راشئ، پروګرام کې را سره شریک شئ او په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو چې روژه بدنامه شي او پښتانه چې کوم دي په ځان باندې کنټرول ونه کړي او په معمولي خبره باندې چې کوم دی نو جنګ جګړې جوړې شي، د هغې نه بیا وروستو غټ نقصانات جوړ شي، پوره خاندانونه چې کوم دي هغه تباه شي او هغوی مستقبل په داو باندې ولګي. نو پکار دی چې موږ خلک چې کوم دی خاص کر پښتانه په خپل ځان باندې کنټرول وساتو، په خپل کشرانو ته دغه تلقین بار وکړو چې تاسو خپل نفس کنټرول ساتئ، د چا سره زیات فرې کېږئ مه، په روژه کې په ځان باندې کنټرول وساتئ او د غلطو نه چې کوم دی ځان لږ سایډ ته وساتئ. خصوصا په روژه کې موږ له پکار ده دغه حسین زاده زموږ سره دی، وایي بچا سلامونه قبول کړئ. وعلیکم سلام جی، ډېره مننه په پروګرام کې د شرکت کولو او هغوی زموږ د پروګرام ستاینه کوي، وایي چې پروګرام زبردست دی. ډېره مننه وروره، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. څوک چې هم زموږ پروګرامونه خوښوئ او شیر کوئ در سره ضرور زموږ د پروګرام ستاسو په ذریعه باندې زموږ سره نور ملګري هم شریکېږي او لږ را سره په دې موضوع باندې هم خبرې شریکوي چې زموږ چې کوم کتونکي دي هغه بور کېږي نه، ځکه چې کله خبرې اترې چې کوم دی ستاسو د طرفه هم زموږ سره شریکېږي په یو موضوع باندې، په یو ټاپک باندې کله خبرې رواني، نو پروګرام بیا کتونکي چې کوم دی هغوی هم انجای کوي او د هغې نه هم هغوی ته بیا هغه خوندونه ترې اخلي او څه پوهه هم چې کوم دی چاته میلاویږي. ذاکر الله وایي چې شوال رحمان تاسو به هم دا خبره واورئ، دا ما چې څه ووایي مونږ چې یو خبره بار اورېدلي نو ځکه یې وکړو. بلکل مننه جي. عارف جانې وایي چې وروره دې باره کې زما دا خیال دی چې مونږ په سوشل میډیا او په محفل خو ډېرې خبرې کوو چې پښتانه صبر نه کوي، روزۍ وي، نسوار، چر، سګرټ وغیره بدنامو. خو مین خبره دا ده چې مونږ بل ته مسلې کوو او په خپله تې دا کوم چې نن شوي دي په دا خبره کړې وي چې روژه کې نسوار، چرس وغیره خو سوخ او په ډېرو خبرو کې پکې پوه نه شوم، سوخ او ضد دی، نور څه نشته. بلکل عارف جان صاحب همدغه خبره ده چې دا کمنټس اوس تاسو ما ته ښکاره شول. دی وایي چې وروره دې باره کې زما دا خیال دی چې مونږ خو په سوشل میډیا او په محفل خو ډېرې خبرې کوو چې پښتانه صبر نه کوي، روزۍ وي، نسوار، چر، سګرټ وغیره بدنامو. خو مین خبره دا ده چې مونږ بل ته مسلې کوو او په خپله ځان ساتو. که څه مطلب دغه دی، دا کوم چې نن شوي دي نو دوی هم دا خبره کړې وي چې روژه کې نسوار، چرس وغیره
بالکل ستاسو دا خبره چې کوم دی دا بالکل صحیح ده وروره. زموږ ډېر خلک چې کوم دی هغه همدغه خبره کوي چې یاره په سوشل میډیا خو چې کله مونږ راشو یا په فیسبوک باندې واتس اپ یوټیوب وغیره یا نور چې کوم پلیټ فارمز دي نو هغې باندې خو مونږ دا خبرې کوو چې ځان ساتل غواړي او بالکل دا خبره ده او پښتانه داسې او هغسې او په خپله چې کوم دی د هغې باندې عمل درآمد چې کوم دی مونږ ډېر کم کوو بلکې د نه برابر وي. اعظم خان بھائی راسره یو پیر بیا شامل دی په پروګرام کې. اعظم خان بھائی کلی وایو جی؟ ډېره مهرباني باچا صاحب، څنګه یې؟ صحت مو ښه دی جی؟ خیر دی جی. روزې مو څنګه تېرېږي په سعودي عرب کې؟ روزې ډېرې ښې دي الحمدلله، خو بس دا ده چې ستاسو دغه ځای کې ناوخته دی، زموږ اوس د مانځه ټایم دی، ماخوستن د مانځه ټایم دی. دا ټاپک مو ډېر زیات داسې چېړلی و چې لکه خلک وایي مزناک ټاپک دی، خو چې ډېر موږ دپاره د افسوس دی ځکه چې بالکل موږ ډېر وروسته پاتې شو شاه صاحب. بالکل جی بالکل. څه ویل غواړئ؟ پښتانه په ځان کنټرول نشي کولی، په خپل نفس کنټرول نشي کولی او بیا بدنامۍ روژه یاره روژه او مضمومي کار ونه کړو او ډېرو ملګرو پکې ووایي یاره وایي سګرټ نسوار پکې هم بدنام کي. نو نن داسې یو واقعه مخې ته راغلې ده او موږ هر یو وینو چې په هره دویمه ورځ چې کوم دی داسې څه نه څه واقعه مخې ته راځي. څه ویل غواړئ د پښتنو په دغه باندې؟ شاه صاحب دا زویمه چې زموږ د ماحول زموږ د تربیت خبره ده. موږ په کم تاسو به وګورئ که نه چې کم خلک په دې مسافرۍ کې وي د هغو د زړونه ډېر نري شي او هغو د دنیا نه ډېر زده کړه هم وکړي د نور د دغه په باندې. موږ په دوبۍ کې په هغه ټیم کې نو یو دوه انډین ول ملواریان دلته ورته ملور داسې د پښتنو په شانتي او جدا دغه دی. د هغو دوه کسانو جنګ و، د یو د بل دیکه ورکړله. نو په هغې دیکه باندې هغه دومره لمبه شو چې ښه وایي جنګ دا شی دی، وایي جنګ دې ته وایي چې تو زما سره لاس لګې دې ته تو جنګ وې د خبرو جنګ کوه که نه لکه هغه صرف دیکه ورکړه نو په هغې باندې هغه دومره شو چې لکه جنګ دې ته وایي جنګ د خبرو جنګ دی. دا خلک وه. نو موږ خلک چې د کم پورې په یو بل پسې لوړې نه راغسې ټوپکې تماچې دا نو زموږ ډول نه صبرېږي، ډول نه یخېږي. بل دا چې موږ به هر ملکونو کوم ډېر بدنام شو. په روژه کې خلک وایي دلته په هغه ورځ هم په شارجه کې مونږ وو نو د پښتنو جګړه وه، یو شو هسپتال تلو نوره مسلې باندې تبه ټوخي باندې. نو هلته کې پښتانه رال نو هغه پولیس ورته څه وایي په روژه کې شیطانان وتړلی شي او پښتانه را وړاندیز کړلی شي دومره پورې که نه لکه مونږ اخر نو جی جی نو لکه مونږ د پاکستان خو پاکستان دی لکه ستاسو خبرې مطلب دا دی چې په هغه بهر ملکونو کې هم دومره بدنام شو چې د پښتنو نه خلک لکه دا قسم مثال ورکول که نه چې شیطانان وتړلی شي او پښتانه را خلاص شي. دا ډېره د افسوس اورېدلي دي د عربیانو د خولې نه. جی بالکل ډېره د افسوس مقام دی او زموږ د تعلیم کمی دی. بس زموږ معاشره داسې ده شاه صاحب چې لکه هغه ماشوم نر دی او هغه سړی نر دی چې کوم غیر اخلاقی کار وکړي بې نمبر یو ځای ته وردن نشي په زور زبردستۍ باندې یو شی راواخلي موږ وایي دا ډېر نر دی هغه موږ اپریشیټ کوو لکه په کار چې هغه موږ انکریج وکړو نه. نو زموږ د ماحول موږ لکه موږ نور چې نورو معاملاتو ته راشو نو لکه بیا موږ وایو یاره دا خو سنت طریقه ده دا خو سنت دی او په دې کې موږ هغه سنت چې کوم دی نه فالو کوو چې لکه زموږ نبي چې کوم دی هغه خو موږ ته دا تلقین کړی دی دا د هغه سنت دی چې هغه سره چا ظلم کړی دی زیاتې کړی دی هغه صبر کړی دی بالکل جی. نو په دې کې بیا هغه ورک شي که نه. جی 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 ما زه به لږ ګوټې ستاسو زما ته ډېر ملګرو ټلیفونونه کړي ول او ستاسو سره اکثر زه په لاین راځم ما ته وایي چې یاره څه طریقه کار دی چې د باچا سره موږ په لاین شو. نو هغو دپاره زه یو میسیج ورکوم چې خیر داسې موږ ته ډسپلی باندې ستاسو دا لینک نه راځي په ډسپلی باندې چې دا کم سکرین چې دی دی له چې موږ داسې یو ټچ ورکو نو په هغې باندې لاندې ستاسو هغه لینک ښکاره شي. نو نور ملګري که راتله غواړم دغه طریقه یې ده چې دا کوم ویډیو چې موږ ته ښکاري په موبایل باندې چې دی له موږ داسې یو ټچ ورکو موږ ته لاندې ستاسو هغه لینک ښکاره شي چې بیا هم کلیک کړو بیا نور او بهرحال موضوع له راځو چې ډېر په صبر مقام دی خو بهرحال زموږ ماحول داسې دی موږ له پکار ده چې موږ صبر وکړو زموږ ماشومان زموږ زده کړه وکړي. بالکل ځکه چې زموږ مشرانو له پکار ده اعظم خان بھائی لکه اوس د کور یو سربراه دی نو پکار د زویم چې خصوصا په دې روژه کې بیا پښتنو داسې کولی چې په پښتنو کورونو کې چې کوم دی چې کوم د کور سربراه دی چې هغه
د دې روزه کې هر شپه خپل کشرانو ته د تلقین کولو چې بھئی روزه دا بار چا سره چې کوم دي چیړ چاړ مکوي کڅوک درته یو خبره د وسیرو کی خیر دې پزان باندې ګرانوي ما نو بیا به دا قسمه مسلې نه جوړې دي لکه نن چې دا کوم واقع مخې تراغلي د زلزلو کسان چې کوم دی هغه د خاورو د لاندې شول هغه ځمکه چې کوم دی هغه ګیټ یا هغه لار چې کوم دی هغه پازي باندې پاتې شو سلور کسان د خاورو لاندې شو سلور په هسپتال کې پراته دي نو غټي غټي درنګې مسلې دي مقام دی چې ډېر د افسوس مقام دنیا ډېر مخکې ورسېده موږ د روسه پورې لازم ته چې دا کمالات ګور نو ته ډېر ټایم بلګي چې دنیا سره په وځي کېدو باندې او دا ټول تعلیم او تربیت کمې دی الله دې په ټول باندې رحم وکړي لکه چیر صفات دي بغیر اخلاقونه بغیر د سړیتوب نه بغیر د خرویې نه یو شی په کار ناراضي الله دې ټول رحم وکړي او زمکم پاتې دي راته پاتې دي او په کار چې موږ خپل کشران له خطر بیت ورکو موږ د څه عملو چې هغه موږ ته وګوري هغه نه سجده کړو ظاهر خبره ده که د خپل ماشوم د مخې کنزل کوم هل ټکول کوم سباله باغه غشن فالو کوي بالکل هغه خو بیا ستا اگزامپل هغه ته مخې ته پروت دی او که تو زمونږ د خلکو بدقسمتي ده که یو کس کور ته راغی او هغه وایي چې ما د پلاني چې کوم دی کنزل وکړل یا ما ته یې لږ سیوا خبره وکړه نو زمونږ مشران دا هغه ته نه وایي چې صحیح به خیر دی تا معاف کو دا یو غټ څوک دی په دې باندې سړی هغه وایي ښه پلاني ته کنزل وکړو راځئ بس نور سره د وړ تکبرونو چې کوم دی ورشي او بیا دغه باندې فخر کوي چې دا زما یو کس د کنزل وکړل او ما دومره وټکو چې خپل عمل مور سره وکړ ماشومان ډېر زر زده کړه کوي او د مشرانو ډېر زر زده کړه کوي په کار موږ د الله دې رحم وکړي چې دې خبرو باندې دغه نه کور صفات دي او ور سره دا به انصافای نه کیږي په کار چې انصاف کو خپل حق پیژنو د بل حق پیژنو نو دا نمونه مسله بیا مخ ته راځي ان شاء الله بالکل جی ډېر مهرباني تاسو دغه نور مرګور ته درخواست چې راشي سره خپل رائے ورکړي بالکل ډېر مننه اعظم خان بھائی تاسو د مانځه ټیم ته ډېر نالم مننه کوم چې په پروګرام کې سره شریک شوي ډېر مننه آباد اوسئ الله پامان الله اعظم خان بھائی د سعودي نظام سره شریک وو ډېر خپل خبرې زموږ سره شریکې کړلې واپس راځو کمنټس بلا او کمنټس اخلو شوال وایي چې ذاکر الله زموږ پښتانه چې په روزه کې غلطي وکړي نو شیطان بدنامه او په روزه کې نسوار سیګریټ یا روزه بدنامه نو دا خبره غلطه ده روزه ایماندار سړی ته څه نه وایي هغه که نسواري هر نشه کوي موږ په روزه کې صبر پکار دی بالکل حقیقت خبرې دي دغه موږ وایو چې بغیر صبر نه چې کوم دی نو یو کار نه کېږي صبر پکار دی موږ چې صبر وکړو ذاکر وایي چې باچا زما سره ټایم کم دی کار راته سیوا دی خو یو خبره لاست کې دا ویم چې په دې سوشل میډیا یو کمپین چلول غواړي چې خلکو کې لږ شعور او صبر پیدا شي ذاکر صاحب خبره دې ډېره ښکلې ده بالکل پکار دی او موږ خو د خپل هدف پورې ډېر زیات کوشش کوو چې دغسې میسیجونه چې کوم دی هغه بار بار وکړو او په خلکو کې څه نه څه اویرنس خور شي عرفان الله سواتی زموږ سره دی ډېر وخت پس هغه وایي چې ډېر ښکلی او ماشاءالله ډېره مننه وروره او هغوی اعظم خان بھائی ته وایي چې بالکل ټیک وایي اعظم خان وایي ډېره مننه عرفان سواتی صاحب توصیف شام زموږ سره دی سلام ملګرو ته وعلیکم السلام جی مننه او هغوی وایي چې هر فرد خپل اصلاح وکړي نو ټوله معاشره به صحیح وي بالکل جی حقیقت دی چې هر سړی خپل اصلاح وکړي نو بیا به هر څه برابر شي رشید خان زموږ سره دی دوبۍ نه او هغه وایي چې ټولو کتونکو ته سلام کوم اصل کې چې روزه صرف د خوراک بندول نه وي اصل روزه خو هغه ده زما په نسبت چې خپل منځ او ذکر کوئ نو د نورو غلطو خبرو نه به موږ لږ بچ یو او دا د ژبې حفاظت کول دي چې د نشې کولو د روزې څه فایده نشته ټول ملګرو ته مې خواست دی څوک درته څه خبره وکړي نو د الله په رضا د دماغ کې نور زموږ د کلي ډېر ښه او نرم مزاج خلک دی ډېره مننه رشید بھائی
ستاسو د ډېرو ښکلو خبرو او بالکل ستاسو خبره چې کوم دی هغه حقیقت دی چې روژه چې کوم دی د منځونو د عبادتونو بلکې روژه په خپله باندې چې کوم دی یو عبادت دی او په عبادتونو کې چې کوم دی یو ښه د ټولو ښه عبادت دی. نو په کار ده چې یوازې د خوراک څښاک او د خولې د بندولو پورې روژه نه وي بلکې په ځان باندې کنټرول او خپل نفس کنټرول چې کوم دی دا هم یو د روژې یو عمل دی او دغه پکې هم موږ له پکار ده. باقي تاسو چې څنګه وایئ چېرې هر سړي ته د خپل ژبې حفاظت چې کوم دی هغه کول پکار دی او ژبه چې کوم دی د ټولو نه لوی نقصان چې کوم دی هغه همدغه ژبه رسوي خلکو ته او د دغې ژبې په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ د پښتانه چې کوم دی هغه همیشه چې کوم دی زیان هغوی ته رسي. شاه حسین باچا راسره د ډېر وخت پس زموږ په پروګرام کې شرکت کوي. سلامونه کوي جي. وعلیکم السلام باچا جي، په خیر راغلی درته وایو. ډېره مننه چې په پروګرام کې شریک شوی او ډېر وخت پس زموږ پروګرام دغې لایف کې شرکت کوي نو ډېره مننه. باچا جي په کوریا کې خپل ژوند چې کوم دی هغه کوي هغوی راسره هم شریک دی او که ټایم در سره وي باچا جي نو په لایف کې راسره هم شریک کېدی شي. دغه لینک چې کوم دی په دې ویډیو چې تاسو کله کلیک کوئ او دې سره د لاندې د لینک راځي دغه لینک کاپي کوئ په ګوګل کروم کې کولاو کوئ تاسو زموږ سره په پروګرام کې نیغ هم شریک کېدی شي او خپله رایه راسره شریکولی شي. د دې نه علاوه زموږ دغه لینک چې کوم دی دا بار بار موږ د کمنټ سیکشن کې هم چې کوم دی شیر کوو. زموږ نننی پروګرام زموږ نننی چې کومه موضوع وه هغه دا وه چې په روژه کې چونکې هر 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس چې کوم دی موږ یو افسوسناک خبره اورو چې په فلاني ځای کې فلانو ولګېدل او په یو بل باندې ډزې وکړې 2 کسان او 3 کسان او 4 کسان چې کوم دي دا وفات شوي دي پکې مړه شوي دي پکې او دغسې پکې زخمیان شوي دي. نن هم یو واقع مخې ته راغلی په درګۍ کې کلی دی وزیر آباد ورته وایي هلته کې چې کوم دی خپل یو خاندان په خپلو کې وران شوي دي او په یو بل باندې ډزې کړي 4 کسان چې کوم دی په هغې کې وفات شوي دي او 4 چې کوم دی په هغې کې زخمیان دي. معمولي خبره وه د جایداد معمولي غونډه کې مسله وه او په هغې باندې چې کوم دی د جذباتو نه کار واخیستی شو یو بل باندې ډزې وکړې او چې کوم دی هغې په نتیجه کې چې کوم دی 4 کسان مړه شول. نو زموږ ټاپک چې کوم دی هغه دغه دی چې په روژه کې پښتانه ولې په ځان باندې کنټرول نشي کولی خپل نفس نشي کنټرول کولی او د هغې نه چې کوم دی بیا وروسته دومره مسلې جوړې شي چې پوره خاندانونه چې کوم دی هغو ته لوی زیان ورسي او ځان چې کوم دی هغه خراب توراب کې. ابو جمال شیخ زموږ سره دی هغو چې وټساپ لینک بهجو بایجانه دا لینک چې کوم دی دا که تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به خپله باندې لاندې د دې ویډیو لاندې هغه لینک پروت دی. وټساپ ته به راته اوس ګرانه شي چې دا پروګرام لایف شروع دی نو وټساپ ټولول راته ګران دي خو دغه تاسو د دې ویډیو نه کاپي کولی شئ. عرفان الله سواتي وایي چې ښځې نور په کم ځای کې جګړه شوې د باچا صاحب. نو فلحال خو وروره الله دې خیر وکړي چې د دغې جګړو نه دې موږ الله په خپل امان کې وساتي او خدای دې وکړي چې زموږ پښتانه چې کوم دي هغوی له الله پوهه ورکړي صبر ورکړي چې د دې قسمه حرکتونو نه د دې قسمه جذباتي فیصلو نه موږ الله په خپل امان کې وساتي او الله دې په پښتنو کې صبر ماده چې کوم دی هغه پیدا کړي. بالکل دغه وزیر آباد کې چې کومه واقعه شوې ده نن په دغې باندې خبرې اترې کولې او ټاپک مو دغه و چې په روژه کې خلک روژه بدناموي. شوال وایي چې زموږ پښتون د خپلو اخلاقو نه په هر ځای کې بدنام دی هغه که بهر دی او که په وطن دی. بالکل شوال وایي ستاسو خبره صحیح ده چې پښتون چې کوم دی نو هغه ایمیج چې کوم دی هغه د زموږ ډېر زیات څنګه چې اوس زموږ سره یو مسافر ملګری اعظم خان وایي د سعودي نه و نو هغوی یو خبره وکړه چې دلته کې خلک مثال ورکوي چې په روژه کې چې کوم دی شیطان وتړلی شي او پښتون چې کوم دی هغه راپرېښودی شي. دا څومره د افسوس خبره ده زموږ لپاره چې عرب قوم چې کوم دی هغه په هم پسې دا قسم
مثال زموږ ورکوي، دا زموږ لپاره انتهایي د افسوس مقام دی چې ولې زموږ خلک چې کوم دي دومره د جذباتو نه کار اخلي چې بیا په موږ پسې په دوستو خلک دا قسم خبرې کوي یا دا قسم مثالونه به موږ پسې ورکوي. نو دا ډېره زموږ لپاره د افسوس خبره ده. پرویز خان راسره دی، سلامونه کوي چې وعلیکم السلام، ډېره مننه. نو خبره ټوله بیا هم مخه یو ځای له راځي چې صرف یو شی دی، هغه دی صبر. که موږ صبر وکړو نو هېڅ نشته. که زموږ کشران دي هغوی ته موږ دغه تلقین وکړو چې یاره که تاسو ته په دې روژه کې او د روژې نه علاوه هم که تاسو ته څوک سیوا خبره وکړي یا چې کوم دی لږه ترخه خبره وکړي، نو پکار دی چې موږ د صبر نه کار واخلو او لږ یو بل ته صبر وکړو. نو د دې نه به موږ ته ډېرې ګټې فایدې راورسېږي. موږ سکل خو چې کوم دی نو د لاکډاون دی، نو د دې د وجې نه انتهایي د حادثات کم دي. که نه موږ په نورو روژو کې کتلي دي چې دا حادثې د دې نه هم زیاتې سوی او تاسو که وګورئ نو زموږ پښتانه به د روډ باندې اکثر روان وي، نو معمولي غوندې که غلطي دې وکړه نو په یو بل پسې راکوز شي او چې کوم دی بیا دومره غټې غټې مسلې د هغې نه جوړ شي. دا زموږ سره اوس د پروګرام کې دنیا مسافر ملګري دي، دوی ته پته ده او دوی هلته کې لیدلي موږ چې په خپل مسافر کړي ته پته راته چې په بهر ملکونو کې اکثر ډېره غټه مسله راشي په روډ باندې، خلک د یو بل سره غټ غټ اکسیډنټونه وکړي، خو بیا هم چې کوم دی نو خلک هغه دا نه کوي چې یا راکوز شي او د یو بل سره چې کوم دی مشترک ګریبان شي او جګړه جوړه کړي او یو بل سر مات کړي او خپې ماتې کړي. نه، هلته کې خلک دومره انتهایي غلطي هغه اکثر دویم کس وکړي او ګاډی د هغه تباه او برباد کړي، خو چې هغه راکوز شي نو د یو بل سره خلک باقاعده لاس میلاو کړي او سایډ ته ودرېږي او پولیس ته کال وکړي، هغه راشي هغه ډیسایډ کړي چې بھائی د ده غلطي ده او د ده نه ده. نو چې د چا غلطي هغه ته ریډ پیپر میلاو شي او چې چا نه یا د ګرین پیپر میلاو شي او بیا هغه ځي او ګاډي یو خو ټیک ته د هغه ځای قانون هم ډېر ښه دی. قانون چې کوم دی هغه یو اړخ ته دی، خو هلته کې په خلکو کې صبر هم دی، خلک صبر هم کوي. علاوه زموږ د پښتنو او زموږ دغه پښتانه بیا په بهر ملکونو کې دي هلته کې صبر کولی شي، خو دلته کې چې کوم دی نو هلته د قانون د وجې نه دوی صبر کوي، خو دلته کې چې کوم دی هغه صبر هغه ماده چې یا به دوی کوي. شوال وایي چې زموږ مشرانو له پکار دي چې خپله هم صبر وکړي او خپلو کشرانو ته دا ووایي چې د صبر نه کار واخلي، نو بیا هېڅ نشته. بلکل ستاسو خبره صحیح ده. موږ دغه بار بار وایو، خو زموږ د کور چې کوم مشر یې کوم سربرای او هغه خپل کشرانو ته دغه تلقین وکړي چې یاره تاسو لږ صبر کوئ او که تاسو ته څوک لږه سیوا خبرې وکړي هغه په ځان باندې ګرانوئ مه او لږ د برداشت ماده چې کوم دی هغه په ځان کې پیدا کړئ. معاذ خاموش وایي چې روژه هم د برداشت ده، الله دې موږ پښتنو کې برداشت معده سیوا کړي. بلکل دغه خبره ده چې روژه خو نوم د برداشت ته دوی ډېر ښکلې خبره کړې ده او که موږ کې دغه برداشت دغه ماده پیدا شو نو بیا به هېڅ نه هر څه به ټیک ټاک وي. خو موږ خلکو کې کمی دی نو هغه صرف او صرف دغه دی چې برداشت او صبر چې کوم دی هغه نه کوو. معمولي خبره چې کوم دی هغه یو بل ته نه پرېږدو. که څوک موږ ته دلته ووایي چې یاره زه سیر یم، موږ وایو سوا سیر یم، هغه خبره ده. که موږ فرض کړه په هر څه کې چې موږ پښتانه خصوصا مثال ورکوو چې نه دا کار خو زه کوم ځکه چې دا سنت طریقه ده. که تاسو نور سنت فالو کوئ او په نورو سنتو باندې چې کوم دی عمل کوئ نو صبر چې کوم دی یا برداشت چې کوم دی نو دا خو زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر ښه سنت دغه هم دی. د هغوی د ژوند که تاسو مشاهده وکړئ نو موږ ته په هر ځای کې د هغوی د ژوند دغه په هر ځای کې دغه سبق میلاویږي چې هغوی صبر کړی دی، برداشت یې کړی دی او انتهایي برداشت یې کړی دی. ایون چې هغوی خپلو دشمنانو ته چې کوم دی صبر کړی دی، برداشت کړی دی، نو بیا موږ دغه سنت ولې هېر کړو چې په هغې باندې موږ عمل پیره نه یو. که موږ پښتانه لږ صبر وکړو نو دا کومې واقعې چې په روژه کې خصوصا مخې ته راځي او دوه او څلور کسان چې کوم دی هغه د یو خاندان نه مړه کېږي نو بیا به مسله چې کوم دی ډېره زیاته ګرانه شي. موږ ته موږ به
صبر نه کول همدغه حل وي او بار بار به چې کوم دی نو دغه حادثات مخې ته راځي. زموږ د ننني پروګرام مقصد دغه و چې که زموږ د دې پروګرام د وجې نه په چا کې لږ غوندې کې صبر څوک په ځان کې د ماده پیدا کړي، لږ برداشت په ځان کې پیدا کړي، نو دا قسم واقعې به مخې ته نه راځي. نو په کار د موږ ټول ده چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم د نورو سنتو سره سره چې کوم دی د هغوی د برداشت او د صبر چې کوم دغه سنت طریقه ده په دغې باندې هم عمل پیرا شو او یو بل ته لږ صبر وکړو نو د ډېرو مسلو مسایلو نه به بچ شو. ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې پروګرام کې راسره شریک شوئ، هغه په لایو کال دی او په کمنټس په ذریعه زموږ سره شریکت وکړو. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. هر ځای کې چې اوسئ ښاد او آباد، خوشحاله او بریالي اوسئ. تر سباني پروګرام پورې خپل پروګرام ظفرشاه باچا له اجازت ورکړئ. د لوی الله پاک